پښتونه کله چې شهید شي نو د پاکستان دغه بې غیرته میډیا کار ته جان بخښي چې په پنجاب او په کراچۍ کې یو دم مړه شي په هغې ټوله نړۍ نن ستا په مړینې ستا په شهادتونو باندې د پاکستان دغه بې غیرته میډیا پښتنو پرګنو پښتنو د مختلف فکرونو خاوندانو پښتنو کله به معاصر چکېږي کله به د خوبه باسو کله به د دې پوهېږو چې موږ دا دغه ظلمونه هم څوک چې راباندې څنګه یا مقبله کوي د پاکستان بې غیرته مړینې هم په ما تاسو نه تپوس کوم د پاکستان د میډیا سره دا خبره ذکر کوي چې د مولانا صاحب ته جان بحق ووایي دا ورسره ذکر کوي څومره د افسوس خبره ده موږ له دې نه هم سبق نه اخلو هېچا به هم بېګا په دې سوچ نه کړی هېچا به هم دا اظهار نه کړی چې دا زما مړي ته د جان بحق ولې ووایو زما شهید ته د جان بحق ولې ووایو هېچا به دا افسوس نه کړی زما وروڼو موږ به یو کېږو زموږ بله لار نشته موږ به پاسو زه مولانا صاحب د ټولو پښتنو شریک شهید دی د ټولې پښتونخوا سیمې نه به مشران راځي او دلته چې کوم مشر راځي هغه به د مولانا صاحب په خاطرو د مولانا صاحب په شهادت د مولانا صاحب په کردار په خبره کوي او د باجوړ او د مومند د سیمې خلکو راغلو مېلمنو دغسې احترام وکړئ چې هغوی ته دا پته ولګي چې واقعا په مولانا صاحب باندې د باجوړ او د مومندو خلکو خو څه کې چې د هغې غرونه او لمنې او خاورې هم ښکلا وکړه په دغسې احترام به د دې مېلمنو احترام کوئ ډېره مننه ډیره زیاته مننه اولنۍ خبره دا ده چې کوم ډریوران دي زموږ څه ځای کم دی ټوله پښتونخوا را روانه ده هلته ورشئ هغه ګاډي دا غزینه درې کوي او څونه ملګري چې ولاړ دي ځای په ځای کښېنئ ټول زموږ مشران دي زموږ مېلمانه دي موږ له راغلي دي زموږ سره په غم کې شریک دي نو موږ به عزت ورکوو موږ به ځای ورکوو د دې نه وروسته زه سفیر یمن عبدالرازق افریدي ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او تاسو ته مخاطب شي دا ملګري کېنئ ټول ملګري کېنئ ودرېږئ مه ټول کېنئ ټول دا ملګري ټول کېنئ مهرباني وکړئ یوه ورځ په ارام کې د مولانا صاحب لپاره تېره کړئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه د بوجاوړ د مومند د پښتنې د هرې سیمې نه چې څومره مشران کشران راغلي دي د موږ د مولانا صاحب په دا غم و درد کې شریک دي الله تعالی دې د خپل غم و د درد نه وسوتي مشر خبرې وکړې خو زه به مختصر خبره وکړم چې زه نن د ضلع خیبر نه تلم د موږ په ضلع خیبر کې نن هم د امن فسون و آلته مونږ اراده کړې وه چې درومو به آلته مونږ کمپین کړی و د مولانا صاحب په شانتې کلي په کلي کور په کور خو دلته یې ویلي دي چې د بنده و د الله و دی یو نه وي مونږ له څه پته وه چې مونږ به بوجوړ نه رسېږو د مولانا صاحب آخري دیدار به کوو خو زه دغو ظالمو قوتونو له دغه ظالمو شخصیاتو له د ظالم حکومتونو نه
دا یو پیغام ورکوم چې مولانا خو دې زموږ نه واخیستو دا مولانا خنزیب نه و دا د پښتنو د بچو یونیورسټي وه و هغه یونیورسټي وه چې د دغه یونیورسټي نه کم بچي سبق پیلی وای نو چې کومه فتنه په پښتنو باندې مسلط و د دهشتګردي هیڅ بچي به د دغې دهشتګردۍ خاتمه کولی ځکه نن مولانا خنزیب یې شهید کړو چې دغو ظالمو قوتونو نه پته وه چې دا په دلیل خبره کوي دا میچور دی دا هر یو ځوان نه تر اخره حق پرې خبره رسوي خو زه دغه مشرک له دا خبره هم کوم چې د ما د کان نه ثابتېدو د ما د نبي علیه السلام د الفاظو نه ثابتېدو چې شهید من نه دی د شهید د هرې قطرې نه مجاهد جوړېږي انشاءالله په بوجور کې په پښتنه سیمه کې په سوونو بزرګاو دغه شونتې مولانا خنزیب پې جوړېږي تاسې به کتلې وي چې په پښتنو کې د دا نه مخکې غټ غټ شخصیت یې داسې شهید کړل خو په همغه ورځ په همه ګنټه بعد ثابته کړي نو دغې خاورې چې تاسې به عثمان ککړ بچی کتلی وي چې د پلار شهادت پلار یې په وینو کې لږ پیټ پروت و خو د بچي یې کومه جذبه وه تاسې به هر روز شهید په لور کتلی وي چې د هغه هر روز شهید لاس په وینو کې لږ پیټ پروت و خو د هغه بچی د نیل په لور به تاسې کتلی وي چې د هغه څومره جذبه وه او بیا به راشم د مولانا خنزیب بچي نه چې پرون مې په سوشل میډیا وکتلو نو د موږ هغه زخمي زړه دا یې راوګنډلو او موږ دا ثابته کړله چې د مولانا خنزیب د یوې قطرې نه دا هم جوړ شولو چې انشاءالله د مولانا خنزیب زوی به دا نسي ځکه چې د پوځ د بچي نه د پوځ د جونې نه د پوځ بچی الوځي موږ به تاسې به دغه بزدلانه خلکو نه چې په بزدلانه شکل واخلي دا نه به موږ همت نه پرېږدو انشاءالله موږ به خپلې حوصلې بلندې ساتو خو د دغو خلکو نه به موږ د پښتنو بچي نه پرېږدو خو دا بیا ضرور وایو چې ریاسته ای ظلم قوته په کشمیر کې یو پښتون ورته ویلي وو شاته پښتنه وکړه چې موږ دلته جهاد ته راغلي یو موږ په مسلمان وندوستګي پیژنو ویل پښتون ورته وویل خلکو به پرې خندل چې اوبه راپړې وي چې په دا سر یې ولک چې جهاد درباندې کېږي نو نن د هغ پښتون دا خبره ثابته شوه چې اوبه راپړې وي دا زموږ دشمن دی تاسې به کتلي وي بېګا الکترونیکس میډیا به کتلي وي مولانا شهید وایي یا به حق ویلي دي نو دا هغه د کشمیر د مشر خبره په غلطي یې نه وه کړې دغو له معلوم وو دا زموږ مشرون دي دغو له د دغو ظالمو قوتونو تاریخ معلوم دی خو بیا یې خلکو له هم دا پیغام جاري کوو چې وظالمه لوړ شه فلسطین له لوړ شه لوړ شه ایران عراق له لوړ شه الله دې داسې تباه کړه الله دې داسې برباد کړه لکه چې پښتانه دې برباد کړل الله دې په داسې جهاد باندې الله دې په داسې اسلام باندې چې دا تیرو ولې الله دې په شرمونه وشرموه الله په دې تباه برباد کړه او په داسې جهاد باندې دې اور ولګېږه داسې جهاد لرې زه جهاد نه ویایم دا نه متیازن اسلام ویایم دا جهاد نه دی الله دې برباد کړه الله دې داسې بچي وجوړوه لکه چې څنګه دې په مولانا خنزیب وجوړول الله دې په خپلو بچو وجوړوه الله دې تباه برباد کړه الله دې نسل نابود کړه او چې د چانې صاحب کې ناست دی الله دې هغه هم په خپلو بچو وجوړوي الله دې تباه کړي الله دې برباد کړي لاسونه
الله پوکه پروردګاره ته دې دغو پښتنو زور پسې کې تر کومه پورې مې ووژنې تر کومه پورې مې شهیدوې تر کومه پورې مې دا جنوس دې اوچتوم تر کومه پورې مې پښتو نه دردوې الله دې ودردوه نور دې څه نشته ډېره مننه دلته څونه کسان دي د اول کوشش وکړئ په ترتیب باندې ورځئ داسې نه چې دغه ټینټ هم راوغورځوئ رش ډېر دی ملګري ښه په ارام باندې او دلته چې څونه کسانو ولاړ دي مهرباني وکړئ تاسو کښېنئ مهرباني وکړئ ستاسو به په موږ احسان چې تاسو کښېنئ د دې نه وروستو زمونږ زه هغه ځوان راغواړم چې د مولانا صاحبو د څنګ ملګری و زمونږ د عوامي نیشنل پارټۍ PK22 منتخب MPA نثار باز ته خواست کوم چې هغه راشي او ستاسو ته د مولانا صاحب خاطرې شریکې کړي دا ملګري کېنئ نثارباز خبره کوي ټول کېنئ په غور سره خبره واورئ د مشرانو کوم کسان چې هلته دیدار کوي هغه به هلته ورځي تاسو کېنئ ځای په ځای کېنئ بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله المولانا العظيم دي مولانا خانزيب شهيد جنازه ته د پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه راغلي چې څومره هم زموږ میلمانه دي هغه ټولو ته ستړي مشي وایو یقینا چې مولانا خانزیب صاحب تعلق د عوامي نیشنل ګوند سره و خو دا غم او دا درد او دا تکلیف او دا سانحه دا د ټول پښتون افغان ملت ده ځکه چې مولانا خانزیب صاحب تل د پښتون قام د سرلوړۍ خبره کړې ده د پښتون قام او په دې خاوره باندې د امن خبره کړې ده د دې خاورې د وسایلو خبره کړې ده او دا قام چې په کومو وسایلو کې ښکېل دی د هغې خبره کړې ده نو مولانا خانزیب صاحب دا د ټول پښتون افغان شهید دی دغه ملي شهید د هغه فکر او سوچ هغه د دې خاورې او د دې ولس و د دې وطن و ګرانو ملګرو چې د بهر نه کوم عزیزان راغلي دي د باجوړ سیاسي مشرانو ولسي مشرانو علماء کرامو یوه فیصله کړې وه چې موږ به په 14 تاریخ باندې په باجوړ کې امن پاڅون کوو نو په هغه سلسله کې چې کوم دی مولانا خانزیب صاحب هغه پرون د کور نه وتلی دی په یو بازار کې او په بل بازار کې د ملګرو سره ځکه چې په دې ریاست کې چې دا اقتصاد دا چې کوم دی چې موږ صرف وایو چې دا جنګي اقتصاد دی زما په وینه د روزګار روان دی زما په تباهۍ او په بربادۍ د روزګار روان دی چې کومه دا ریاست خاموشه کوي بابا پرون یو زموږ سره بل ظلم شنو چې کله مولانا خانزیب صاحب شهید پرېښود هغه ملګري ولګېدل هسپتال ته لاړو
موږ وینو کې خروف کلی شو زموږ کارکونان او خدمداران او د معلومو کې یولس او ځوانان او مشران دا په غم او په ویر ګروپ وو نو بیا یې د احتجاج فیصله وکړه چې موږ به ځو او موږ به چې کومه دی د لاش د اف سي حکومت په مخدمو خپل احتجاج پیل کړ